بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا عبادت یم د تنګي هسپتال ته راغلو. که څه کاله مخکې چې کله ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو وزیر اعلی شو د دې صوبې، نو هغه د دې تنګي عوامو لپاره دلته یو پراجیکټ راوړو چې د هغه د صحت په شکل کې د تنګي هسپتال و. د هغه وخت کې د دې داسې نو دې ځای کې به موږ د خلکو نه تپوسونه کوو دې حوالې سره. دې وخت کې ما سره یو کس ولاړ دی د تنګي هسپتال حوالې سره، به د نه تپوس کوو چې دې څه وایي. زما نوم محمد عامر دی، زه تنګي اوسېدونکی یم. موږ د خان ډېره شکریه ادا کوو چې موږ له تنګي هسپتال چې کوم دی او سهولت لپاره دی دلته کې روړی دی جوړ کړی دی راته، او نور به موږ د خان کم د کوچکان چې په تنګي کم غټ کارونه دي ټول خان کړي دي، مشر خان کړي دي آفتاب خان. الله دې دوی عزت وکړي چې زموږ تنګي لپاره دونه منډې تړنې ورسولې. دې وخت کې موږ سره بل یو ملګری ولاړ دی، دې حوالې سره به د هغه نه تپوس کوو چې دې باره کې هغه څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما موسی نوم دی او د تنګي اوسېدونکی یم. ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو چونکې کارونه خو په تحصیل تنګي کې چې څه شوي دي ترقیاتي کارونه، داسې غټ غټ میګا پراجیکټ هغوی کړي دي، خو چونکې موږ نن تحصیل هیډ کوارټر هسپتال کې ولاړو نو کوشش به دا کوو چې لکه په هسپتال حوالې سره خبرې وکړو. دا هسپتال چې کوم دی آفتاب احمد خان شیرپو، تاسو که په خپل سکرین باندې ښولی شئ، دا چې کله هغه چیف منسټر و سی ایم او د صوبه سرحدو هغه وخت کې کې پی کې نه وه، دا هغوی 1993 کې د هغه وخت تقریبا 10 کاله اګاهو 45 میلیون لاګت په دې باندې راغلی و، او د دې افتتاح چې کوم دی باقاعده آفتاب خان په 94 کې کړې وه، او په 1995 کې دا فنکشنل شو. مطلب دا چې د علاج معالجې لپاره دا اکټیو شو په 95 کې. دې نه علاوه دا هسپتال چې کوم دی یو وسیع اراضي باندې محیط دی، تقریبا 101 کنال ځمکه باندې دی. دا 101 کنال تقریبا چې 15 جریبه او یو کنال شو. که موږ وګورو نو په دې هسپتال کې تقریبا په سوونو خلکه خپل روزګار د آفتاب احمد خان شیرپو د برکته چې د هغوی د کور چولې پې اوس هم روانې دي. او داسې که وګورو نو په دې هسپټل کې د میل نرس لپاره خپل کوارټر جوړ شوي دي، د فیمیل نرس لپاره خپل، د ډاکټرانو لپاره خپلې بنګلې جوړې شوي دي، د پارکینګ لپاره که پکې موږ وګورو نو خپل ځای دی. داسې که د دې بلډینګ حوالې سره تاسو ته خبر وکړم نو کوم وخت کې چې لکه د چا سوچ هم نو 10 کاله اګاهو نو دا د دې بلډینګ نقشه چې کوم دی نو ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو د لندن نه راوړې وه. که موږ وګورو نو د نن نه 10 کاله مخکې د دې هسپتال چې کله بنیاد کېښودی شو، کله دا د علاج معالجې لپاره روان شو، نو اورو داسې چې د 400 لکه د ډسټرکټ خلکه به تحصیل ته راتله، د تحصیل تنګي ته راتله، چونکې دې کې ډاکټران ډېر ښه موجود وو، دې کې اکوپمنټس ښه موجود وو. د بده مرغه بیا د هسپتال د داسې خلکو لاسو ته ورغې چې لکه دې کې هېڅ قسمه داسې ترقیاتي کارونه ونه شو. د دې نه علاوه که موږ وګورو نو سکندر خان چې کله سینیر صوبایي وزیر و نو څه د پاسه 40 میلیون روپۍ هغوی د دې د ریکنسټرکشن دپاره هم فنډینګ کړو. د دې ځای چې کوم سابقه ایم پی اے ایم این اے نو هغوی ته دلته کې مونږ د هغوی نه اهلیه صرف د دې خبره نه واخله چې دلته کې هغوی ته مونږ په ریکارډ دي څو ځله دلته کې مونږ هغوی ته پروټیسټ کړي دي، او هغوی دلته کې مونږ له راغلي دي او صرف یو لالیپاپ یې راکړی چې مثال په طور دا کار به وشو، بیا هېڅ نه دي شوی. که مونږ وګورو په دې هسپتال کې بلډینګ شته، خو بله خبره ده چې دا تنګي دپاره د تحصیل تنګي دپاره خصوصا د یون کونسل تنګي دپاره دا د آفتاب خان د طرفه یو ګفټ و. داسې که نور ترقیاتي کارونه مونږ وګورو نو د آفتاب خان چې کوم دی په تنګي باندې زیات دي. که او دې نه علاوه که دلته کې لږه کیجوالټي راشي، لږه غټ دغه راشي، نو هغه بیا دوی وایي ریپورټ ټو پېښور، او په دې کې چې کوم دی لکه لایف سیوینګ دپاره دوی سره خاص انتظام نشته. نو زه د یو ځل بیا د خپل طرفه د خپل تنګي کونسل له طرفه د آفتاب خان او د سکندر خان ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې که په تنګي کې یا په تحصیل تنګي کې سم ترقیاتي کارونه شوي دي نو د آفتاب احمد خان شیرپو سکندر احمد خان شیرپو کړي. ډېره مهرباني. دا و د تاسو د دې خبرې واورېدې. دغه شانتې له دې نه دا واضحه ده چې ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو یا صوبایي چیرمن سکندر خان شیرپو
لمونږ دې ځل هغوی سپورټ کوو مقول او په لاس ورکړو انشاءالله یو ځل به بیا د هسپتال چې کوم دی د ترقۍ په لور روان شي. ډېره مهرباني.